د ځوان کلی ډېر ښایسته علاقې دي، ډېر زبردست علاقې دي او د دې مونږ ته قدر الله راشي چې مونږ کله چېرته د ملک د دغه نه کلي نه بهر لاړ شو او د ملک نه بهر لاړ شو. اوس موږ د خیره سره روان یو، د سهار واک دی، د سهار په واک باندې راوتي یو. فضل حمید خان راسه دی او حیدر زمان هم زموږ سره راسره دی. د جمعې مبارکه ورځ ده او اکثره کوشش دا کوو موږ چې یاره چې لرې لرې ځایونو ته لاړ شو، ځکه چې د خپل صحت به خیال ساتي په هر صورت باندې. نو جمع دی او د خزان موسم چې کوم دی پکې شروع شوی دی. دا غرونه دي، دا ونې دي، د دې نه چې دا پاڼې کمې رالویږي د دې ډېر ښایسته خوند کوي، ډېر زبردست یو رومانټیک غوندې سین او په دې باندې نظر لګول دا چې کوم دی نو ډېر ښه خوند کوي. اوس لا ښکته روان یو موږ دغه ځایګي کې د جالمې هغه وچوړی چې کوم ورته وایي که نه، کوم مخامخ چې بنګله سپینه تاسو ته په نظر باندې راځي، هغه ځایګي ته به ځو. د جالمې نه موږ راکوز شو، اوس ښکته زموږ سفر روان دی، تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نن چې کومه ایریا تاسو د موبایل په سکرین باندې ګورئ، دا د جالمیا دې طرف ته موږ راواوښتي یو په دې غره باندې او د جالمیا غر دی په کوم کې چې اوس موږ روان یو. کوم خیل کلی د جالمیا چې کوم جومات دی، دغه جومات په ایریا باندې راوختېدو او دا طرف چې کوم دی نو دا اصیلو بانډه مخامخ تاسو ته ښکاري، مخامخ اصیلو بانډه ده، چمیرانو بانډه ده. دا کم ځایونه دي فضل حمید خانه؟ دې خوا ګوره دا ټانګ شاپول دی، ښه جي، بیا چراغ یې ټانګ شه ده، بیا چمیرانو بانډه ده، دا سیلو بانډه ده، خوزرداري بانډه ده، عدد بانډه ده. ښه بس دا ټول ځایونه ښکاري که نه؟ دا ګوره ماشاءالله دا مخامخ چې کوم دی دا د ټانګ شاپول دی، ښه دا د ټانګ شاپول دی. د هغې نه شاته چې کوم دی نو بیا دغه ګمبیر دی او میزرو شا دی، داسې مختلف علاقې دي. بیا بر طرف ته چې کوم دی که تاسو ګورئ، بیا بر طرف ته بیا کوټکی پروت دی او دا مختلف علاقې دي. میا بانډه ده تر بره سره پورې دغه مسکیني دره چې کومه یادېږي په اخره کې، دا کومه چې څه لږه لږه شانې واوره پرته ده، دا واوره زه تاسو ته زوم کومه، دا په دې وخت کې دغه واوره ده، صحیح ده. او د دغه نه لاندې چې کوم دی نو بیا دغه مختلف بانډې دي، مختلف ځایونه دي، ډېر ښایسته ماشاءالله، ډېر ښایسته وطن دی زمونږ د کلی علاقه. جندول معیار چې کوم دی نو دا واقعي چې ډېر یو جنت نظیر وادي ده. په دې ځایونو کې ځنګل هم شته دی، په دې ځایونو کې غرونه هم شته دی، په دې ځایګي کې چینې هم شته دی او خوړونه پکې هم شته دی. نو دغه مختلفو ایریاګانې دي، دغه به موږ تاسو ته درښیو. د کلي علاقې چې څومره ښکلاګانې دي، کمې نظارې دي، د یو ځایګي د یوې چپې به تاسو سره ویډیو موږ شیر کوو او د خپل علاقه دا به موږ تاسو ته درښیو چې دا څومره ښایسته جنت نظیر وادي ده. دا غر دی، اصل کې په دې غر کې چې دا تګ راتګ نه دا په دې وجه باندې خوند کوي چې د انسان دا قدمونه ښکته پورته کېږي که نه، او د انسان دا ساه چې کله راماته شي، اصل کې ورزش او واک دغه دی. ګوره په دې یو خو په مین روډ باندې تګ راتګي نو هغه صحیح نه وي، هغه خوند نه کوي. په دې غرونو کې چې کله یو سړی خیږي او کوزیږي نو دا ډېره غټه پیدا کوي، ډېره غټه پیدا ده دي. ښه یاران زمانه مخکې روان دي، په دې ځایګي کې لاچیانو بوټي دي او داسې ما اورېدلي چې لاچي چې کوم دی که نه، وایي دا ځمکې ته ډېر غټ نقصان ورکوي. نو دا تاسو ته به پته یې کېدای شي، وایي د دې نه اوبه راکاږي، د دې ځمکې نه دا اوبه راکاږي. څومره اوبه به راکاږي؟ دا خو د الله پاک قدرتونه دي، د الله پاک د قدرت نظارې دي. ښایسته ماحول دی، صفا سوتره خاموشي ده، مکمل طور باندې خاموشي ده. نو دا د جمعې مبارکه ورځ ده او لاندې ایریا تاسو ګورئ، ښه وختن په وختن باندې موږ ښکته کوزیږو. زمونږ سفر لا جاري دی او خوړونه تاسو ته ښیو. د خوړ چې کومه نظاره ده زمونږ د ټانګ شاپول چې کوم دی، ګوره دغه تاسو ګورئ، دا د لاچیانو بوټي دي او مکمل طور باندې خاموشي په دې چې په دې غرونو کې خو څوک نه ګرځي، صرف او صرف زمونږ په شان دي خلک چې هغه زړه زور زیات یو
د خپل صحت خیال ساتي یا په سهار کې واک کوي د الله پاک په قدرتونو په نظارو کې چې کوم دی نو غور فکر کوي او د خپل ژوند نه مزې پورته کوي نو هغه خلک به ګرځي په غرونو باندې په سمو باندې په هوارو په کندو په هر ځای کې او د الله په قدرتونو باندې چې کوم دی نو هغې به دلته دغه کوي د سوچ فکر به پکې کوي د دې غرونو هغه چاته پته لګي د دې ونو د دې بوټو د دې خوړونو چې کله یو سړی پنجاب ته لاړ شي او ته په کیلومترو باندې وګرځې که نه او په کیلومترو باندې تاسو له چېرته په یو ځګي کې غر را نشي مخې له تاسو چېرته کاڼی وینه نه تاسو چېرته خوړ وینه نه تاسو چېرته کندې وینه نه نو هغه وخت کې سړي ته د دې شیانو قدر او منزلت ورته پته ولګي چې یاره په دې کې الله پاک زموږ دپاره څومره د خوشحالۍ هغه دغه پکې ایښودي دي که نه نو دا ګورئ زموږ کلی علاقه د جالمیا نه دې سایډ ته د جالمیا د غر چې کوم دی مخکې هلکان روان دي ښه په سپیډ باندې نو ماشاءالله ګوره دا مخامخ چې کوم دی دا دغه بوټي دي د لاچیانو او دغه ایریا چې کوم دی نو مخامخ دا د ټانګې شا پول دی د دې ځای نه څومره خوند کوي یوازې دا دومره کولا او کوشاده خوړونه چې کوم دي او دا پکې سورمل دي په دې سورملو کې چې سړی ځي که نه دا بیا د سړی په خپو پسې نښلي او سړي ته چې کوم دی بیا ډېر غټ تکلیف رسوي خو بهرحال دا د جالمیا دې طرف ته چې کوم دی کوم نورخاته طرف چې دی دا ټاور طرف ته ټاور ته ځو هغه هم تاسو ته ښیو خو بهرحال دغه مخامخ چې کوم دی نو دا ډېره ښایسته ایریا ده دا د ټانګې شاپول دی ها د ټانګې شاپول ماشاءالله سم سویزرلینډ دی او دا علاقه چې کله دلته بهار راشي که نه موسم بهار شروع شي نو بیا دا هر څه سرسبز و شاداب او شنه وي دې ځایونو ته اکثر چې کوم دی نو خلک په واک باندې چې راځي نو دغه د صحت لپاره ډېر زیات پیدامند وي مخامخ هغه کوم ایریا چې تاسو ګورئ دغه سمرباغ طرف ته د دې غر نه هغه طرف ته دا وړوکی غر چې کوم ښکاري زه یې لږ شان زوم کومه د دې نه هغه طرف ته بیا سمرباغ ایریا راځي دغه د ګمبیر غر دی او د هغې نه اخوا بیا سمرباغ ایریا او داسې صدبر کلی داسې مختلف علاقې دغه طرفونو ته پرتې دي نو زموږ د سحر واک دی د سحر په واک باندې راوتي یو او فضل حمید خان را سره دی زموږ سره چې کوم دی نو حیدر زمان صاحب چې کوم دی نو را سره دی ماشاءالله او دې مخه ښه پوره واک کوي کم ځګي پورې ځي همیشه دپاره سهار کې چې راوځي بس زه مختصر واک کوم د خپل علاقې کې او د کلي علاقې د ښایست په حواله سره څه څومره ښایسته علاقې دي نو دا ډېرې ښایسته علاقې دي د دې قدر پکار دی او یار حیدر زمان زموږ د دې کلي علاقې نه به همداسې څوک دې طرفونو ته نه راغلي که نه د هغې اصل وجه دا ده چې هر سړی په خپل کاروبار روزګار کې مصروفه دی نو څه وي هغه خلکو ته چې کم د دې معیارو د اطرافو سره تعلق ساتي نو دې ځایونو ته راتل پکار دي که نه بس ما خو تاته ویلو که نه چې مونږ چېرته نور ښارونو ته لاړ شو نو هلته معمولي ځایونه خلکو له دومره اهمیت ورکوي چې یاره دومره ښایسته علاقې دي او دا داسې دي نو چې هلته مونږ لاړ شو وګورو نو مونږ ته پته ولګي زموږ علاقه خو د دې په نسبت باندې جنت دی نو د هغه خلکو سره د دې قدر چې کم بار ته تلي او دا ځایونه یې کتلي دا تجربه یې شوي نو دا ډېر ښایسته علاقې دي او خاص کر زموږ د غرونه او د دې ځای خاص سپیشلټي بیا دا ده چې د دې ځای دا خلک ډېر زیات ویلکمینګ دي او مهمان نواز دي څوک به تا پېژني نه خو تا ته به صد کوي او زړه نه اخلاص سره به تا ته صد کوي 2-3 کسانو وینا وکړه چې یاره چای ناشته بلکې دې پورې یو کس خبره وکړه چې یاره تاسو کوم ځای ته ځئ نو تاسو هغه ځای موږ ته یاد کړئ چې هلته ماشومان ناشته راوړي د دې نه بله غټه خوشحالۍ خبره شته د دې ځای دا خاص خبره ده او ښه مالداره خلک د دې ځایونو او ښه په هر څه باندې پوره دي اخلاصمند خلک دي پښتانه خلک صحیح شو نو دا مخامخ چې کوم دی هغه ټاور ته موږ راورسېدو کوم چې د جالمیا ټاور چې تاسو ته ښکاري د ټیلنار نو هغه ځای ته راورسېدو او دا چې کوم دی نو دا تاسو ته د معیارو نه ښکاري دغه لاندې ایریا چې کوم دی دغه د معیارو ده خو نور راختلی دی په دغه وجه باندې زیات پته نه لګي خو نو معیارو ایریا درته هم ښیو دا ټاور دی ښه ټاور ته راورسېدو د جالمیا چې کوم د غر د پاسه دی دا اوس موږ ماشاءالله د جالمیا نه راکوشو ښه هسې دې اوبو ته ګورئ څومره په صفایي سره ګوره د الله پاک نعمتونه دي
نعمتونه دي نعمتونه تاسو یقین کوئ چې دا نعمت د دې نعمت شکریا ادا کولی موږ نشو غرونه دي او خوړونه دي او ګټې دي او بوټي دي مختلف شیونه دي دا ټول دا ګوره دا په جندول معیارو کې دا د خوړ اوبه دي او د خوړ اوبه دومره صفا دي لکه د عین د دې شیونو نعمت د دې نعمت شکریا ادا کول پکار دي ښه جلمې نه راکوشو بس زمونږ سفر تقریبا ختم شو انشاءالله په بل ویلاګ کې به ستاسو سره لازمي ملاقات کو زمونږ چینل دستک جندولو سره لایک او سبسکرایب کوئ او د کلي علاقې د ښکلاګانو نظارو نه مزې پورته کوئ الله په امان